بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 121 نمبر درس سے منصوبات شروع دی. په منصوباتو کې 12 نمبر اسم منصوب چې مستثنا ورته وي. دا مستثنا داسې اسم منصوب ته وایي چې د حروف استثنا نه وروسته راځي او دا همیشه منصوب وي. نو د حروف استثنا نه چې کوم وروسته وي دته مستثنا وي او د دې حروف استثنا نه مخکې اسم ته مستثنا منه وي. او د حروف استثنا ما تاسو ته پرون درس کې ویلو الا سوا غیر خلا عدا ما خلا ما عدا دا تقریبا اته دي. نو دغه حروف استثنا نه پس چې د کم یو اسم وروسته وي نو هغه ته مستثنا وای. بیا د دې مستثنا دوه قسمونه دي. د دې مستثنا دوه قسمونه دي. یو ته مستثنا متصل وای، مستثنا متصل، او دویم ته مستثنا منفصل یا منقطع وای. مستثنا متصل څه ته وای؟ مستثنا منفصل یا مستثنا منقطع څه ته وای؟ یو مستثنا متصل ده، یو مستثنا منقطع ده. نو د منقطع ته متصل منفصل هم وای، منقطع هم ورته وای، دواړه ورته وای. اوس تعریف زده کوي د مستثنا متصل تعریف. مستثنا متصل داسې اسم منصوب ته وایي. مستثنا متصل داسې اسم منصوب ته وایي کم چې د حروف استثنا نه مخکې د حروف استثنا نه مخکې په مستثنا منه کې داخل وي، یعنی د دې مستثنا منه حصه وي. ګورئ مستثنا متصل داسې اسم منصوب ته وایي کم چې د حروف استثنا نه مخکې په مستثنا منه کې داخل وي. یعنی ګورئ د حروف استثنا نه مخکې اسم هغه مستثنا منه وي او د حروف استثنا نه وروسته اسم هغه مستثنا وي. نو که دا مستثنا د دې مستثنا منه حصه وي، د دغه کس وي، نو بیا به دې ته مستثنا متصل وي. اوس په مثال وګورئ، تاسو ګورئ کم چې د حروف استثنا نه مخکې په مستثنا منه کې داخل وي، یعنی د مستثنا منه حصه وي، یعنی د مستثنا منه حصه وي، بیا د حروف استثنا په ذریعه د حروف استثنا په ذریعه د مستثنا منه نه خارج کړی شو، یعنی مستثنا منه نه اوښکلی شو. لکه ګورئ جی جاء القوم الا زیدا. نو ګورئ دا قوم چې دی دته مستثنا منه وی، دا الا چې دی دا حروف استثناونه دی او دا زیدن چې دی دا مستثنا دی. نو ګورئ دا زید د دې قوم یو حصه وکنه، د دې قوم یو فرد و، د دې قوم یو کسو. قوم ډیر کسانو، د قوم ډیر کسان دي. فرض کا یو قوم دی هغه کې 100 کسان دي، نو هغه 100 کسانو کې دا زید هم شاملو. خو په دې 100 کسانو کې 19 کسان راله، یو دا زید پکې رانغی. نو دغه د الا په ذریعه سره د دې قوم نه اوښکلو. نو ګورئ جاء القوم الا زیدن. نو ګورئ کله چې دا مستثنا نه ده، مستثنا د دې الا نه پس چې کوم اسم وي دته اسم مستثنا منه وي، دته مستثنا وي، او د دې الا نه مخکې اسم چې دی دته مستثنا منه وي. نو دا زید چې کله د دې الا نه مخکې د دې اسم دا مستثنا منه حصه ده، نو دته مستثنا متصل وي. متصل ورته ځکه وایي چې دا مستثنا ده، دا د مستثنا منه حصه وه، په دې کې داخلو. په دې 100 کسانو کې دا زید هم داخلو، خو په دې 100 کسانو کې دا 19 کسان راله او دا یو کس رانغی، هغه زیدو. نو ګوره دا زید هم د دغه 100 کسانو دا 100 کسانو کې یو دا زید هم و. نو ګورئ ځکه ورته مستثنا متصل وي چې دا د دې قوم حصه وه، د دې 100 کسانو کې یو کسو. او که چېرته د الا نه پس دا مستثنا د دې قوم حصه نه وي، دغه 100 کسانو کې نه وي، یو بل ځناوري، نو بیا به هغه ته مستثنا منقطع وي. نو دا دته مستثنا متصل ځکه وي چې دا د دې مستثنا منه حصه ده. نو دا قوم مستثنا منه دی او زید مستثنا دی. دا د دې الا په ذریعه ته مستثنا کو، یعنی اومخکلو ته. نو دا جاء القوم قوم راغی الا زیدن، خو زید رانغی مگر زید رانغی. نو دا زید هم د دې الا په ذریعه د دې قوم نه اوښکلو. نو دا قوم او دا زید دا یو، خو د دې الا په ذریعه ته دا زید اوښکلو. نو دته مستثنا متصل وي چې دا مستثنا او مستثنا منه دا یو کس یو ډله وي، خو دا مستثنا ته د الا په ذریعه سره اوښکلی شي. ٹھیک شو؟ نو زید د استثنا نه مخکې په قوم کې داخل وي، یعنی د قوم حصه وه. دا زید چې دی دا د مستثنا نه مخکې د دې حرف استثنا د دې الا نه مخکې د دې الا نه مخکې چې دا الا پکې نه وه راغلې، د دې نه مخکې دا د دې قوم حصه وه، په دې قوم کې داخل و، یعنی د قوم حصه و. لیکن د راتلو دا حکم
د راتلو د حکم نه د حرف استثناء په ذریعه د قوم نه خارج کړی شو. دا د راتلل د ټول قوم راتلل وکړه، دا ټول قوم راغی خو دا زید ته رانغی، نو دا هم ته د الا په ذریعه وښکلو چې یاره بس دا ټول قوم راغی خو زید رانغی. نو لیکن د راتلو دا حکم چې دی، د راتلو دا حکم چې دا قوم راغی، نو د راتلو دا حکم چې دی دا صرف په قوم باندې ولګېدو او د دین هم دا زید وښکلو. نو د راتلو د حکم نه د حرف استثناء په ذریعه د قوم نه خارج کړی شو، د قوم نه وښکلی شو، د قوم نه جدا کړی شو. نو دې ته مستثنا متصل وای. مستثنا متصل داسې اسم منصوب ته وایي کوم چې د حرف استثناء نه مخکې په مستثنا منهو کې داخلو، یعنی د مستثنا منهو یې سوه، بیا د حرف استثناء په ذریعه د مستثنا منهو نه خارج کړی شو. لکه جاء القوم الا زیدن، ټول قوم راغی خو زید رانغی. نو زید د استثناء نه مخکې په قوم کې داخلو، یعنی د قوم حصه وه، یعنی د قوم حصه و. لیکن د راتلو د حکم نه د حرف استثناء په ذریعه خارج کړی شو. لکه مثلا ګورئ جاء القوم الا زیدن، وګورئ دا زید چې دی دا د قوم یوه حصه وه. ٹھیک شوه؟ نو دې ته مستثنا متصل وای. مستثنا منقطع څه ته وایي؟ دا دویم نمبر. نو ګورئ جاء القوم الا حمارا، ټول قوم راغی خو خر رانغی. نو ګورئ دا خر د قوم حصه نه ده، نو دته مستثنا منقطع وای. دا ګوره دا حمار چې دی دا د قوم حصه نه ده. دلته دا زید د قوم حصه وه، په مستثنا متصل کې زید د قوم حصه وه، په مستثنا منقطع کې دا خر نه دی، حمار خر ته وایي. دا خر د قوم حصه نه ده، دا د قوم شلو کسانو کې یو خر نه دی، نه شل سړي بیل دي، دا خر خو پکې یو سورلی ده، دا د دې شلو کسانو حصه نه ده. ټیک شوه؟ نو دې ته مستثنا منقطع وایي. مستثنا متصل څه ته وایي؟ چې دا مستثنا د دې مستثنا منهو حصه وي د حرف استثناء نه مخکې، او د حرف استثناء په ذریعه ترې وښکلی شي. او مستثنا منقطع څه ته وایي؟ یا منفصل، مستثنا منفصل یا مستثنا منقطع څه ته وایي؟ چې دا مستثنا نه دی، دا حمار اوس مستثنا دی، دا مستثنا دی. ٹھیک شوه؟ دا مستثنا دی او دا قوم مستثنا منهو دی، مستثنا منهو دی. نو د دې مستثنا منهو حصه دا حمار نه دی. ٹھیک شوه؟ نو دې ته مستثنا منقطع وایي. او چې کله مستثنا د دې مستثنا منهو حصه وي، دا مستثنا چې دی دا زید دته مستثنا وایي. دا چې د قوم ته مستثنا منهو وایي، د دې قوم حصه ده، نو ځکه دته مستثنا متصل وایي چې میلاو ده ورسره. دا مستثنا د مستثنا منهو سره میلاو ده. او دا مستثنا منقطع څه ته وایي؟ چې دا خر د قوم حصه نه ده. ٹھیک شوه؟ نو دته مستثنا منقطع وایي چې یعنی قطع کړی شوی دی، جدا شوی دی، دا خر جدا دی او دا قوم جدا دی، نو دې ته مستثنا منقطع وایي. د مستثنا منقطع تعریف واورئ. مستثنا منقطع داسې اسم منصوب ته وایي. مستثنا منقطع داسې اسم منصوب ته وایي کوم چې د حروف استثناء نه مخکې یعنی دا الا وغیره د حروف استثناء نه مخکې په مستثنا منهو کې داخل نه و. ٹھیک شوه؟ داخل نه و. د حروف استثناء نه مخکې په مستثنا کې داخل نه و، او نه د حروف استثناء نه پس په مستثنا کې داخلو، نه د حروف استثناء نه مخکې د مستثنا حصه وه، او نه د حروف استثناء نه وروسته د مستثنا حصه وه. لکه جاء القوم، قوم راغی الا حمارا، او خر رانغی. نو دا خر د قوم حصه نه ده، دا قوم ځان له یو 100 کسان دي یا یو 50 کسان دي، دا سړي دي یا ښځې دي وغیره یا ماشومان دي، دا یو قوم دی، پوره قوم دی، یو قبیله ده. دا ټول قوم راغی خو خر رانغی. نو خر د قوم حصه نه ده، دا د قوم کې شامل نه دی، دا د خر جدا شیز دی او قوم بیل جدا شیز دی. نو دته وایي چې دته مستثنا منقطع وایي چې ګوره د الا نه مخکې دا خر دا په قوم کې شامل نه او د الا نه وروسته داخل نه دی. ٹھیک شوه؟ دا په قوم کې شامل نه دی. یا ګوره یا بل مثال د قرآن پاک نه واورئ. سجد الملائکة الا ابلیس، ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. نو ګورئ دا ابلیس چې دی که نه، دا ابلیس دا مستثنا دی.
او دا ملائکه چې دی مستثنا منه دی. نو دا ابلیس چې دی نه د الا نه مخکې په دې فرشتو کې شامل و. دا فرشتې الله پاک د نور نه پیدا کړي او دا ابلیس الله د اور نه پیدا کړی دی. نو دا فرشتې بیل یو قوم دی او دا ابلیس ځان له یو لعین شیز دی. ټیک شو. نو نه د ابلیس شیطان چې دی دا نه مخکې د فرشتو په ډله کې شامل او نه رستو دی. لکه د الا نه مخکې هم د فرشتو د ډلې نه و او د الا نه رستو هم نه دی. نو دته مستثنا منقطع وایي. او چې کله د الا نه مخکې یو اسم د هغه مستثنا منه په ډله کې شاملي او د الا په ذریعه ته اوښکلی شي نو هغه ته مستثنا متصل وایي. او دلته مستثنا منقطع دی یعنی جدا کړی شوی دی. دا جدا بیل شی دی. دا ابلیس بیل شی دی. فرشتې بیل یو مخلوق دی د الله نورانی مخلوق دی. نو فرشتو سجده وکړه مګر ابلیس شیطان سجده ونه کړه. ټیک شو. نو ابلیس نه د حرف استثناء نه مخکې په فرشتو کې داخلو یعنی د فرشتو حصہ نه وه. نه د حرف استثناء الا د حرف استثناء وای. نه د دې نه مخکې په دې فرشتو په ډله کې شامل او نه د حرف استثناء نه وروستو په فرشتو کې داخل و. نه ترې مخکې و یعنی نه د الا نه مخکې د فرشتو د ډلې حصه وه او نه د الا نه وروستو د فرشتو د ډلې حصه وه. بلکې دا ابلیس یو جن دی. جن پیری دی یو. ټیک شو. نو دیتا مستثنا منقطع وای. نو ګورئ دا مستثنا منقطع چې هغه د الا نه وروستو کوم مستثنا وي که دا د هغه مستثنا منه حصه وي نو دا به بیا مستثنا متصل وي. او که دا الا نه وروستو کوم اسم وي هغه د هغه مستثنا منه حصه نه وي نو بیا دغه ته مستثنا منقطع وای. نو د دې یو ترکیب به وکړو جي. جاء القوم الا حمارا. جاء القوم الا حمارا. نو دا جاء فعل دی او دا القوم چې دی دا مستثنا منه دی. مستثنا منه. او دا الا چې دی دته حرف استثناء وي. حرف استثناء. او دا حمارا مستثنا دی. دته مستثنا وي. ٹھیک شو. نو دا حرف استثناء نه چړلی کېږي په ترکیب کې. دا صرف د نوم ولیکئ بس. دا مستثنا منه او مستثنا چې میلو شي نو دنه به جوړ شي فاعل. دا د جاء فعل فاعل شو. نو جاء فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو. دغه شان دا سجد الملائکة الا ابلیس. سجد الملائكة إلا إبليس. ٹھیک شو. نو سجده فعل دی او دا الملائکة مستثنا منه دی. مستثنا منه الا حرف استثناء او ابلیس چې دا مستثنا. ٹھیک شو. نو دا مستثنا او مستثنا منه او مستثنا چې ملو شي نو دا د سجده فعل لپاره فاعل شو. سجده فعل دا د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو. دا د مستثنا منقطع دغه شو ترکیب شو. د مستثنا متصل ترکیب به واخلو. جاء القوم الا زيدا. جاء القوم الا زيدا. قوم راغی خو زید رانغی مگر زید رانغی. نو دا جاء فعل دی. جاء فعل. القوم مستثنا منه الا حرف استثناء او زیدن مستثنا. دا مستثنا شو. نو دا مستثنا منه او مستثنا چې ملو شي دا د جاء فعل لپاره فاعل شو. جاء فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو.
ټیک شو جی. نو دا د مستثنا د دوو قسمونو پوره په آسان الفاظو کې او تفصیلي بحث هم وکړو. نو د مستثنا دوه قسمونه دي، یو ته مستثنا متصل وای، یو ته مستثنا منفصل وای. مستثنا متصل څه ته وای؟ چې دا مستثنا د مستثنا منه حصه وي نو دغه ته مستثنا متصل وای، او چې دا مستثنا چې دا د مستثنا منه حصه نه وي دغه ته مستثنا منفصل وای. د مستثنا متصل مثال لکه جاء القوم الا زیدا، ټول قوم راغی مگر زید رانغی. او د مستثنا منفصل یا منقطع مثال جاء القوم قوم راغی الا حمارا مگر خر رانغی، نو دا د مستثنا منفصل مثال شو. ٹھیک شو. او راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.